شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو دا په سکرین یو پوسټ ښکاري، یو کاکاجي د بور وینا کړې چې یاره زمونږ په کور کې د اوبو سیسټم نشته، ګرمي ده. هغه پوسټ موږ کړی سلمان و زه وم، نو بهرحال ډېرو ملګرو پې د خپل وس مطابق چې کومې ډونیشن و، چا 500 چا 1000 چا 15000 دغه بور باندې تقریبا د 35 نواله تر 45000 روپو پورې خرچه په دغه بور او دلته چې کوم سیستم به برابرېږي د اوبو که میزایل شو که هینډ پمپ شو کار روان دی، ماشین دغه دی لګېدلی بور باقاعده بس داسې نیمې نه سیوا کار پکې شوی، لږ پاتې دی پمپ به پرې لګي، دلته به د اوبو سپلایي دوی ته کېږي انشاءالله. نو ډېر خوشحاله او اوبه یو لوی نعمت هم دی، خو احساس یې هغه چاته کېږي چې چا کره دغه سیستم نه وي په نن سبا وخت کې. نو په خپل چاپیرچل کې په ګاونډ کې داسې خلکو خیال وساتئ د چا که د اوبو سیستم دی په دې ګرمۍ کې یخې اوبه بالخصوص پرېجونه مر چا کره نه وي، بجلیان هم ډېرې ګرانې دي، نو یخې اوبه ورله ورکوئ. کوم ځای کې د بور مسلې موږ به هم کوشش کوو، تاسو هم کوشش کوئ چې دغه خلکو سره ودرېږئ او د دوی ته د دغه اوبو مسلې او کې سلمان ناسه ولاړ دی، ده راته د دغه کاکاجي حواله راکړې وه، موږ لا پوسټ کړی و، دوی هم کړی، موږ هم ملګرو پې تعاون کړی. سلمان څنګه خیر ده؟ تاسو ښه جلال صاحب خیر ده جی. دا راته ووایه دا کاکا د ته چا په ګوته کړی چې یاره دې داسې د اوبو مسله ده بور که نشته؟ های سکول روډ باندې چې کوم دی زموږ د کراکرۍ غټ دکان دی، د دوی د کور زنانه چې کوم دی راغلي وو هغوی ډېر زیات تکلیف کې هغوی دغه وینا کړې وه چې زموږ د هینډ پمپ د اوبو ډېر زیات ضرورت دی او موږ د ګاونډیانو چې کوم دی اوبه راوړو. نو موږ ویل زه داسې موږ خو دا میډیا سوشل میډیا استعمالو، موږ وایو چې لکه د چا په کار باندې راشي. نو ما پوسټ وکړو، نو هغه شکر الحمدلله چې کوم دی نو یو کس نیمو هغوی د دوبۍ نه موږ سره رابطه وکړه چې تاسو دې بابا ته چې کوم دی د هینډ پمپ ضرورت هینډ پمپ ورته ولګوئ، که نور داسې د موټر د اوبو دغه ضرورت دغه ورته وکړئ. نو دغه پوسټ چې کوم دی نو تاسو ته ما په خپل هم رالیږل، ما تاسو ته ویله چې تاسو یې په خپل هم شیر کړئ. نو الحمدلله تاسو په خپل باندې شیر کړی او تاسو په وسادت سره کم سے کم 17-18 هزار روپۍ تا ته په خپل هم رالیږلې شوي دي، چا درته سوره خپل وس مطابق تا ته پیسې راغلي. نو څه چې کوم دی زموږ یو ورور دی په دوبۍ کې، هغوی ماته ویله چې تاسو ته هر څومره پیسې درشي د هغې نه سیوا چې نور باقي څومره پیسې لګي زه به یې لګوم. نو بس الحمدلله زه د ټولو ته وایم دغه یو میسج ټولو ته ورکول غواړم چې لکه اوبه چې کوم دی دا لوی نعمت دی، کوم ځای کې چې د اوبو ضرورت یې چاته او له چا وس کېږي نو لکه دغه کار دی کوي، کار هیر دی او دا به په هغه جنګ کې انشاءالله په کار. سلمان اخره کې بیا هغه نوجوانان د سوشل میډیا غلط استعمال کوي، نو هغوی له څه په کار دی؟ لکه دا یو پوسټ په وجې دا دی انشاءالله د بور سیستم روان دی، څه وایي هغوی ته څه وکړي د سوشل میډیا استعمال؟ سوشل میډیا خو زه یې نه مګنم، نو هغوی صرف د ځان دپاره لګیا دي بې حیایي خورئ. تاسو به یې نه ځکه چې په لایو باندې چې کوم د جینکۍ روتې دي ټیک ټاک کې او هر قسم لکه هغوی په حاشي غونته کې خورئ، داسې لیول ته هغوی رسېدلې چې لکه کور کې د مور فلار درونو دا خبره نه مني. نو زه یم چې تاسو کله سوشل میډیا استعمالوئ په یو ښه دغه سره استعمال کوئ نو بل ته به پیدا ورسي. لکه اوس موږ هم استعمالو که نه، نو داسې استعمالو چې لکه موږ وایو چې یو پوسټ وکړو چې د یو غریب ته پکې پیدا ورسي. نو تاسو پوسټ دومره تاسو فالوور دي دومره په میلیونو کې تاسو لایک چلوئ که نه، نو وکئ د غریبانو سره مرسته وکئ. تاسو په خپله نه شئ کولی، پوسټ خو کوی شئ که نه، په یو پوسټ باندې به چې کوم دی نو بل غریب ته به پیدا ورسي. ډېره مننه. سوشل میډیا مثبت استعمال وکړئ. نن سبا چې دا نوجوانان یا دغه پیغلې خویندې میندې دا کم استعمال کوي نو والله چې هغه د قیامت چې کومې نښې دي په آخره زمانه کې به په حاشي هم شي. نو هغه په حاشي دومره هم شوې ده چې که تا موبایل راواغستو فیسبوک ته کېناستې ټیک ټاک ته کېناستې نو والله که د بل د ځان نه مشر سره دغه ویډیو ته کتې شي کومې ویډیوګانې چې راځي نو د سوشل میډیا مثبت استعمال وکړئ. دغه تاسو ته ریزلټ ښکاري چې د سوشل میډیا د یو پوسټ د وجې د یو کاکا د کلونو راسې د بور مسله وه هغه حل شوه، دا د کور کې به ورته انشاءالله د اوبو سیسټم وشي. او په چاپیرچل کې تاسو ته بیا هم وایم چې موږ هم دغه کوشش کوو، تاسو هم وکئ د سوشل میډیا مثبت استعمال د دغه خوار غریب دپاره، د بېوسه دپاره، د یتیم یسیر دپاره، جومات مدرسې دپاره چې کله موږ اواز اوچت کړی تاسو به بھرپور تعاون کړی. انشاءالله زموږ به دغه کوشش جاري ستاسو په سپورټ باندې به انشاءالله د داسې خوارو غریبو ملاتړ جوړېږو، د دوی سره مرسته کوو. دا به په ورځ د قیامت بې پته لګي چې یاره چا د چا سره د 1 روپۍ ښېګړه کړې ده واغله الله پاک څه بدله ورکوي. په دې دنیا خو تاسو ته پته ده چې تاسو له کوم مال حال الله درکړی او په کومه طریقې باندې خرچ کوئ نو د ذرې ذرې حساب به کېږي. ورې مولیان صاحبانو دا دروغ نه دي، د قرآن او د حدیث نه ته چې د یوې ذرې حساب به درسره کېږي. نو که 1 روپۍ هم چاته خوار غریب له ورکړه بې وسله نو انشاءالله چې 1 په 10 به الله درکوي په هغه جان کې انشاءالله دغه د خدمت دا سلسله به بې لالچې جاري وي د غریبانانو سره د ډیلی خیبر د لارې. تاسو هم موږ سره خپل ملاتړ کولی شئ دغه پروګرامونو کې. اکثر اوس هم موږ یو پیشنټ له روان د کینسر پیشنټ دی، ډېر بد حالې دی په کور کې. دغه پروګرام به هم تاسو ډېر زر وګورئ او انشاءالله د هغې نمبر به هم تاسو ته په دغه سکرین به یې چلیږي چې کوم پروګرام موږ ریکارډ کړو نو هغوی سره به هم تاسو خپله مرسته یقیني کوئ. تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.